حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرمائی وی در عالمانو رسول اللہ مبارک سرگڑی چیلے وی چاروستے وی نو ما ته هغه وسپارلی چې د دې ګډو چیلو خدمت کوه نو ما به د هغه ګډو چیلو خدمت کوه چې څونه پی به مې ترې واخیستل نو هغه به مې د صفې چې کوم مسلمانانو کوم طالبان نو په هغې به مې هغه پی ویشل خرڅول به نه او یو جام پی به مې د حضور پاک دپاره ساتلی نو ماسخوتن چې به رسول الله مبارک منځ کو نو زمونږ د ګډو چیلو ګاړې ته به راغی نو ما به ولې یو جام ساتلی نو ما به پې هغه پی وڅکل نو نبی علیه السلام به کور ته لاړ بس ما به دقه ګډې چیلی ما ته نور ملګري مو اب هم ساتلی او پی به هم ته اخېستلی او به هم جومات ته وړل په طالبانو به څکل او ماسخوتن به هم حضور پاک لا یو جام ورکو په خپله به هم څکل یو ځل نبی علیه السلام مبارک لیټ شو وی چې لیټ شو هغه چې کوم جام هم حضور پاک له خو دی مونږ وی د نبی علیه السلام جوړ نه راځي نیغ په هغه کور ته تللی اما اوس وی دې کې دا دروازې دا چې کوم دی ګډه چیلې وې دروازې شړق شو وی مې دا د حضور پاک خو جوړ راغی وی د قصد مې شرمېدم حیا راتله چې اوس ما ته وایي چې زما پیسې شو نو ما زر په خپل ځای کې سملاستم او څادر مې په ځان راښ کړو د قصده مې ځان ودر شرمېدم چې خدای ملامته شم چې من خو خپل حصه څکلې وه نو د رسول الله مبارک هغه پی چې رانغی نو پکه چې کور ته مې ولاړې وي ما اوس کل دا مې څه غلطي وکړه او حضور پاک له خدای جیبه خوی ورکړو چې را دننه شو ما ته یې وکتل چې دې خوده دی نو رو یې دروازه بنده کړه چې دله خوبه پانه سم منځ کې د قصد ودم وی راغی یو کټوی نه سر اوچت کړه چې زما پی به پراتي پی پکې نو بلې نه اوچت کړه پی پکې نو بلې نه اوچت کړه پی پکې نو ټول لوښي ورو په قلار قلارو کته شړنګ یې نه ورکړو چې ما د خوب ونه ځمه یو هم کمپین وه خو ما ختم کړی اوس ګوره ښه وی لاس یې اوچت کړه چې یا الله چې ما باندې څوک پی اوسکي نو خدایه ته هغه له پی ورکړه چې ما څوک سیراب کی الله ته هغه سیراب کا اوس چیلې نماز قطره ساس کې پکې ما نو پرېښې دقه سات مې چیلې ګړې لشلې وې پوټې پې هم پکې نو خو چې رسول الله مبارک دا دعا وکړه چې خدای ما څوک سیراب کی نو ته هغه سیراب کا ما له څوک پی راکړي نو ته هغه له پی ورکړه ګوره سبب استعمال که ورسره دی ونه وي چې خدای پاکه په دې چیلې کې پی را پیدا کړه که دی ویلې هم کار کېده خو دی ونه وي وی چې دی وی بس زه پوه شم چې دعا کړې ده او دعا لګېدلې ده په څادر له مې شړنګ ورکړه او راغر مې وان او یو چیلې ته کېناستمه لوښې مې راواغېږي نبي ته مته نیغ نیغ ګوري چې سړی خودو هغه نیغ راپاڅېد او چې چیلې له مې زور ورکړه په لاس باندې غولان دی بیا د پیو ډکه وه پی مې ترې واخېستل او نبي علیه السلام له مې یوړل او ما ورته خپله قصه وکړه حضور پاک مسکې شو او پی وڅکل نو داسې به وې خدای ما خو غنم وکرل اوس پکې خدای ته برکت واچو دکان ته سار زه دکان وکړه دا نه چې کټ کې پرېوځي او زما بشیر جان نه اوس د سرو زرو مولې جوړ کړه وی خدای ما خو دکان وکړه دغه مې وسو الله اوس په دې دکان کې پروردګاره ته برکت واچو یو خبره ته وکړم د دعا خپل څه آداب دي ګورې یو د دعا آداب دا دي چې لاس پورته کړه الله ته هسې بغیر د لاس پورته کولو هم دعا الله قبلوي خو لاس ورته پورته کړه او بیا حمد د الله ووایه که نور اسم نه دی الحمدلله خو تاسو ټولو در دی یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دونه پورې ووایه الله حمد او بیا د زړه نه دعا وکړه ښه د زړه نه او ځان ورسره وجاړه ورسره او که جړه نه درځي نو حدیث کې راځي تباکو ځان د قصده په جړه کا شکل د جړېدونکي جوړ کړه ډېر خلک وایي موږ له جړه نه راځي نو هسې د خوله را چینګه کا او د جړه شکل ځان له جوړ کا او د اړه نه دعا جائز دعا جائز حرام نه او په آخره کې درود شریف ووایه ځکه یو صحابي دعا وکړله او درود شریف یې ونه وی نو حضور پاک ورته وفرمایله ای دعا والا تلوار دې وکړه بل صحابي دعا وغوښته او آخر کې درود شریف ووی نو رسول الله مبارک وی دعا دې قبوله ده بل سړي دعا لوستله نو حضور پاک آواز ورکړه وی درود شریف د ما باندې په آخر کې ووایه نو دعا به دې الله قبوله کړي نو مخکې د خدای حمد رستو دریس شریف د زړه نه دعا او ځان وجړوه یعنی شکل د جړېدونکي جوړ کا بل آداب دا دي چې قبلې ته مخ کا که قبلې ته نی بیا هم قبلېږي خو قبلې ته مخ کا بل آداب دا
چې منځ وکړه. ګوره حدیث کې صلات حاجت نه دی راغلی، صلات توبه نه دی راغلی، نو یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا یکسویه سره الله تعالی سپورته کا او دعا وغواړه. په بعضې وختونو کې خدای دعا قبلوي، لکه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر نه پس تر د ماښامه پورې. یا بعض علما وایي چې دا کم وخت کې امام دا خطبه ختمه کړي او اقامت لا نی شروع شوي، دې وخت کې خدای دعا قبلوي. لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي، او بعضې ځایونو کې خدای دعا قبلوي، لکه جومات د دعا د قبلېدو ځای دی، بیت الله شریف د دعا د قبلېدو ځای دی، یا وختي چې راته ما کوم ځایونه یاد کړل هغه د دعا د قبلېدو ځایونه دي. نو بعضې ګورئ حضرت عمر رضی الله عنه مکې مکرمې ته ته عمرې له رسول الله صلی الله علیه وسلم لورغ وی دا الله رسول زه روان یم عمرې له. نو حضور پاک مبارک ورته فرمایل وی ورورکې لا تنسانا فی دعائکا، مونږ په دعا کې یېر نه کې ګور. او سمنځ وسره د مدینې نه ووته. د هغې نه عالمان دا معلوموي چې مکه د دعا د قبلېدو ځای دی. د هغې نه عالمان دا معلوموي چې د بل نه هم دعا غوښتی شي چې ما ته دعا وکړه. او د هغې نه عالمان دا معلوموي چې مشر د کشر نه حضور پاک د عمر نه دعا غواړي، مشر د کشر نه، استاز د شاګر نه، امام د مقتدي نه هم دعا غوښتی شي. پته نشته چې د چا دعا خدای پاک قبلوي او په کوم وخت کې قبلوي. نو دا د دعا آداب دي چې دا ما درته وویل.